زه بړه سوری که دا خو ګوره دا چې انسان ظلم وکړي بیا هغې نه بعد خپیمان یې زه یم چې صحیح سم نشم ویلی. دا ډېر ماشومان پکې مړه شوي په اسلحه بچی ینګ هلک و په اسلحه ګورې دغسې مسله یې وه په اسلحه بله یو کس ماشوم چې بچی یې پاتې شوی 2 کاله والا هغه دلته ځان سره بوتله پولیس ورنه ریکور کړه که نه نو هغه شپې زه چوره ترانه کې ورغلم نو ما یې ماشوم راولی ماشوم ډېر ښکلی غوندې ماشوم هغه ما ورته وی ژړلی نو ما ورته وی موبایل مې ورته خلاص کړه ما چې ژاړي نه نو ما ورته دا دی هغه دی بابا دی پاپا دی خو دا پوه شو نو زه یې ډېر زیات خفه کړی وم چې مونږ لاړو او واقع زه یې وکتو نو زه ډېر زیات خفه شوم او دا زمونږ د خلکو بدقسمتي ده چې تعلیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم د مردان زموږ دغه خپرونې تاسو وینئ د جرایمو له لارې د هر جرایم شاته یو خپل پس منظر چې یو جرم کیږي خامخا به د هغې شاته یو کانټکسټ یو پس منظر به وي هسې خو د جرمونو شاته یو قسم ته غربت هم کیدی شي یو غربت دی یو زموږ خلکو کې عدم برداشت نشته په وړه وړه خبره دې خلکو له غوسه ورځي او ټول کار چې کوم دی ټوپک او تمانچې ته وباسي هسې خو قومونه ډېر مخکې لاړو ترکیانې وشوې او زموږ دغه پښتون قوم اوس هم لا په دې کې دی چې یو ولو بل ولو یعنی نور قومونه داسې هم شته چې هغې د تمانچه او ټوپک داسې ګڼي لکه خپل دشمن د بده مرغه زموږ په پښتنو کې دغه وبا ده چې یو ولو بل ولو خپل ولو موږ په دې فخر کوو چې یاره دا قسم وویشتو دې نه څونه مړه شو زما څونه مړه شو موږ په دې فخر کوو چې یاره دا رور مې مړ کړو یاره دې له دا پته نیسي چې دا څوک مړ کړو دا څوک دی یاره که دا ستا د مور راوړی بچنګی نه دی خو ستا خو د کلمې رور دی که نه خو بده مرغه چې په کم ملکونو کې د مجرمانو ملزمانو له سزا نه میلاویږي نو بیا به په جرایمو کې تواتر سره زیاتې کیږي دا چې دا یو ملزم دی دا بابا جان دا د تانه چوري دغه کیس دی دا موږ تاسو ته در مخې ته کوو چې یو وقوعه د شپې چې کم دی ما یو واتساپ ګروپ یو کړو چې یاره دی 15 کسان د خپل کور مړه کړل حیران هم شم چې یاره لکه دا زموږ په دې مردان راسي دا سویمه خپرونه ده چې څو کسان څوک یو کتلی کله بل کتلی دې د کور نه انګور زوی او درې نوسي 15 کسان د قتل کړل د بې رحمۍ سره حالن کې هوښیار هم به وي ناپویه به هم نه وي زه وایم چې د اوس زمانې وخت کې چاته نصیحت هم مه کوه هر سړی پوه دی هر سړی پوه دی چې چاته ته نصیحت کې نو ځان ته کار کتل دي دا جی انویسټیګیشن افیسر دی ظاهر شاه صاحب هغې دا کیس په لږو شیبو کې او په یو څو ګنټو کې دغه دا ټریس هم شو دا ملزم ستاسو د مخې دی هسې خو جرم چې سړی وکړي بیا ترې خامخا هغې نه بعد د تبلیغ مشرانو بیا هغې نه چې کوم دی ډېر ښه استادان جوړ شي ډېره مننه ډېره شکریه تاسو دغه دا کیس ټریس کو الله دې تاسو له هم لوی ژوند درکړي ستاسو دا کار هم سخت دی د دې ملزم چې کوم دی 15 کسان په خپل کور کې بې رحمۍ سره قتل کړل وجه څه وه وقوعه څه وه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا د نن نه 3 ورځې مخکې ماسپښین ټایم کې اطلاع میلاو شوه چې ګجرات یو کلی دی د تانه چوري علاقه کې دی چې په یو کور کې 15 کسان چې نو دا وژلي شوي دي او موږ په دغه اطلاع باندې چې نو پولیس موقع له ورسېده موقع د پولیس ورسېده چې پته ولګېده دغه وشو دې کې چې نو بیا دغه مقتولینو چې کومه جینۍ وه د هغې چې نو بیا رور هم رالو دا چې پته ولګېده دا بابا عثمان غني نومې دی او چې یاره د چې کوم دی نو خپل زوی خپله انګور او درې نوسي دا قتل کړي دي پولیس په موقع باندې چې دی نو دغه چې علاقې خلکو چې کوم دي هغې چې نو مړي پر هغه کې واچولو ګاډو کې او هسپتال ته ورسول هلته پوسټ مارټم وشو راپورټ وشو راپورټ له چې دی نو چې کومه د جینۍ ورور هغه رالو هغه چې نو د دې 3 کسانو خلاف داویداري وکړه صحیح ده ایکچولی ملزم عثمان غني خلاف یې چې یاره د چې نو دا ټول کار کړی دی او هغه دی او دا 2 ملزمان چې دی نو د دې خلاف چې یاره د دې سره په سلا کې شریک دا بچي دا د بچي دي دا د بچي دي بالکل دا د بچي دی زامن دي
او دا راغو شو چې لکه دی چې نو په دې وګو کې دی سره شریک دي سوي انویسټیګیشن سوي د دې پاړه باندې نو اوس لګیا یو زمونږ چې دی نو په فارنزیک دغه باندې هم لګیا یو لیول باندې او پته به ولګي انشاءالله چې یاره څه پوزیشن دی چې دی نو څه کانټیکس سره هغه په دې کې یو خبره چې نو شوې وه او هغه دا وه چې لکه دا یو ملزم چې دی دا جینۍ چې نو دا ده ته واده وه بیا چې دی نو بیا د دې ګریلو سره ناچاکي راغلی و په هغې باندې چې نو هغه جینۍ دی پرېښوده او د بل ورور ته دا چې کوم مقتول دی فرحان ده ته چې نو نکاح وکړی شوه نو لګیا یو په هر لیول باندې وجه څه ښیي دا وجه څه کیدی شي نو بس د دې د وینا مطابق دا چې کوم مشر بابا دی عثمان غني ملزم و چې یاره لکه هر ټایم چې نو دی جنګ جګړې په کور کې چې نه لکه مکمل په دغه ټایم باندې دی وی چې یاره کټونه او سامان را دغه کو هغې ته چې دی نو اور ورته کو او هغه زه بس چې دی نو مکمل ذهن مې کار پرېښودو او هغه شو بس لکه کنفیشن کوي د جرم بالکل هر قسمه چې نه دا خبره تاسو له بیا هم راځو بابا جانه څنګه تاسو الحمدلله طبیعت مو ښه دی ته تخکار تاسو وخت نه اخلم ځکه چې د سپینو ډکو نه زمونږ رب ذوالجلال هغه هم حیا کوي خو تاسو قتل کړی دی تاسو نه انسانیت قتل شوی دی هغې کې چې کوم دی ستا انګور ستا بچی هغې کې درې نوسي هسې خو دا ماشومان ډېر زیات خواږه وي دا قتلول داسې دي چې ځان قتلول دي سوي سم نشم ما څوک قتلی نه ما هر څه برداشت کړي دي ما د کورن لږ نشو برداشت کړی دي وجه څه جوړه شو چې تاسو دا دونه غټ اقدام په خپو پرېوتم ول دته مې پولیس ته رنګ وکړه چې پولیس راشي د ما دې وخت کې مې امداد وکړي دته مې رنګ وکړه چې پټي نه راشي ورور ته مې نصیحت وکړه چې دې سم شي ګیره مې وله ونیوه په خپو وله پرېوتم خو هېڅ قسم نه چې کنه قرآن شریف مې پسې راوړو خو چې هغې له الله ته ورکړه بیا زه نه یم پوه شوي چې بیا څه وشو دا دې څنګه قتل کړو مطلب ودې ویشتو په تمانچه ټوپک باندې په ټوپک باندې نو دې کې تا ګڼل نه چې یاره دا څوک ولم دې کې دا ماشومان تنکي ماشومان دي دا مسله زه هم چې په خبرو نه حل کېده دا ډزې حل دی دی ته خپلو خین په پته پوه شي چې څنګه الله دې چا باندې راولي خفه نه شي الله دې چا باندې زه تباه شوم زه د هرې غاړې غرق پر شوم د کوره درې ځوانان تلل تا ډېر پخوا رومالي کړي دغه وایو که نه نوره ساره لاسه دغه دا بچي هم په دې کې خو انسان د خپل هوس نه بیا بهر دی انسان ډېر کمزوری دی نشم تاسو کار څه کولو زه په ټیلیفون کې نوکر وم جي معاشرې له سویل غواړي هېڅ هم نشم ویلی دې وخت کې هېڅ هم نشم ویلی پیمانه خو یې که نه په خپل دې جرم باندې حاجي کم به پیمانه نه دا چې ځناور کې مخ پیمانه کېږي زه بابا جان چا نه راولي امین تاسو چې دا کومه خبره وکړه وی الله دې تاسو له وښیي الله دې ماله زه بړو سورې که دا خو ګوره دا چې انسان ظلم وکړي جرم وکړي بیا هغې نه بعد خپیمانې زه یم چې د دې نه وړاندې خپیمانې شي ښه خبره نه ده ته په خپل هم ریټایر یې تعلیم یافته یې ساده د پولیس بچي به د خلکو سره څه سترګې ولګي چېرې زموږ د کور له راسې څه کارنامه وشوه شي ارادتن نه دی شوي صاحبه چې ما پولیس راغوښته زما د قتل اراده نه وه چې پولیس ته راشي زه قتل وکړم ما دې پولیس ونیسي ما چې دا بل زوی راغوښته زما د قتل اراده نه وه خو چې کله قرآن راته ورکړی شو صبر نه شو نو بس بیا ما نه برداشت نه دی شوی دوی خو وایي چېرې څه په کټ مسله ښیي که نه په کټ څه مزه ده چېرې سېدل به یې نه کوم ایستم ناکام نه کوم دارونه بولم او دام کوم او دام کوم او دې بچې لږ صبر وکړه نن پوهږي سپینۍ سبا به در ټوله فیصله خلاصه کړم زه الله دې په تا رحم وکړي امین امین ټول انسانیت باندې رحم وکړي امین عزتمندو دا عثمان غني صاحب او دا د دې بچیو ظاهرشاه صاحب څه ګوري دغه شان واقعي دا کېنوي دا بالکل دا کېنوي دغه شان واقعي دا د معاشرې دپاره د پښتون قوم دپاره څه یو ښه تصویر نه پیش کوي دا مشر دی د ده نه خو دا جرم یا دا ظلم وشو بلکې دا یو ښه امیج زموږ د پښتون دپاره نه دی بالکل بس اصل خبره زمونږ جهالت دی پښتون قوم چې نه ده لکه انتهایی یو جاهله ذهن والا مونږ خلک یو که چېرې دې نه مونږ د خپل جهالت لرې کړو
لکه موږ ټوپک ساتو د دې لپاره چې موږ به نه بل سړي ولو. اوس که چېرې دا ټوپک دا تماشه دا چې دی نو موږ د دې چې یاره په دې باندې به صرف موږ خپل حفاظت کوو نو بیا هېڅ خبره نشته. خو نه موږ چې دی نه موږ لکه د دې لپاره ټوپک ساتو چې یاره موږ چې دی نو چې موږ کله ذهن دا وي نو خامخا به داسې قسمه وکړو چې نه دا به ظهیرشاه صاحب څه به وایي دې خلکو ته چې په کور کې هغه انګوریان هغه زموږ خوریانې چې د دې له کبله داسې مشران غوسه شي او بیا ډسته دا خبره جوړه شي. څه ویل وله غواړي چې خپلې مسلې په خپلو کې حل کړي چې دا تاڼو ته راشي دا بې شرمي هم ده او ځان چې کوم دی ذلیله کېدل هم دي. زما خو د خلکو ته د خاص کر د خویندو ته دا یو نصیحت به ووایو چې یاره لکه خپل زورورتیا خپل جهالت پرېږدئ. مشران چې کومه خبره وکړي کوم راغه وکړي نو کوشش وکړئ چې یاره لکه هغې باندې عمل وکړئ. لکه تکرار او رغه دا چې دی نو دا زیات تر چې نو دا خبرې دې حد ته ورسوي چې بیا چې دی نو داسې قسمه خبرې چې نو دا دې رونما شي. الان کې دې کې لکه ظاهري طور داسې هېڅ قسمه نور څه خبره نشته صرف هغه وختي هغه تکرار خو هغه خبره دې حد ته ورسېده چې یاره لکه چې نو دې خبرو کې حقیقت ګوري چې دا د دې نه وړاندې به څنګه و دا اوس څنګه نو مونږ خو دغه اورو دي چې کوم لکه خبره کوي دی خو ښه ملګزار او ښه لکه دغه انسان دی مطلب دی چې داسې څلور حجونه کړي دي خو بس دغه چې دی نو ټایم کې لکه بیخي هغه دا خبره چې ذهن یې ډېر زیات ګرم کړی دی او خپل ځانې لکه مشرانو لم پکار دي چې دي چې دی نو په دغه ټایم باندې لکه لږ غونډه کې چې نو صبر وکړي او دغه خبره پرېږدي. نو که کله دوی دا خبره پرېښوده نو لکه کېدای شي چې هغه حتی خبره ونه رسي چې کوم چې دی نو لکه دا ورسېږي. دغې د دې هغه چې کم نوسي وه ډېر کم عمره و بالکل یو پکې داسې څه 7 کالو دی انډر 18 و ډېر ټول انډر 18 یو 7 کالو دی بل چې دی 15 کالو دی بل د 3 کالو دی 3 کالو او د ټولو نه دغې په نور چا فایر شوی دی که نه هغې پکې نه صرف بس په دې باندې فایر شوی دی او دې چې دی نو په ځای باندې چې نو دغه شوي دي. د دې پرې بچو باندې داویداري چا وکړه او د دغه جینۍ چې کومه مقتوله ده د هغې ورور چې دی نو هغې وروڼو دعوې کړې. عزتمندو دا ظهیرشاه صاحب انویسټیګیشن افیسر زموږ دغه کوشش دغه مقصد نه دی چې زموږ له کبله یو ملزم د هغه عزت نفس مجروح شي. کوشش دا دی چې د معاشرې له دا وښیو منم دنه جرم وشو ظلم وشو الله دې په ده باندې خپل حال ورحمیږي نه غواړو چې یاره یو ملزم راشي د هغه منمه دا به موږ تنګ شوی زه وی تنګ آمد په جنګ آمد لکه د دې نه مخکې انسان سوچ وکړي چېرې زه څه کوم زه به هغه خویندو ته هم ویم چې هغه خویندې زموږ کم خپل کور کې وي بیا بل کور له واده شي نو انګوریانې شي نو د دې هم څه غلطیانې وي چې خواخیانو سره بد اخلاقي هغه سخر سره بدنظمي کوي چې هغې له کبله سخر جوړ شي بیا ډسته خبره ځي. نو نوره خپرونه چې کم ده د اس اس پي ثناء الله صاحب کم نو نورې خبرې هغه سره کوو چېرته مزې موږ سره اوسئ. جی عزتمندو د ملزم عثمان خبرې تاسو واورېدې چې هغې د خپل جرم اعتراف وکړو او دا مهال اس اس پي ثناء الله خان بیټني سره موجود یم د دې کیس په هکله هغو دي نه د هغو موقف هم اخلو. اس اس پي صاحب ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو. ملزم عثمان کم چې 15 قتلونه کړي بې رحمۍ سره خپل نوسي انګور او زوی بې رحمۍ سره قتل کړي دا وقوعه څه وجې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني دا 2 ورځې مخکې په چوره تاڼې کې د ګریلو ناچاکي د وجې نه ملزم عثمان چې دی هغه خپل بچی انګور او 3 لمسي چې دي ماشومان چا 2 کاله عمر چا 3 کاله داسې 7 سال نو هغه یې قتل کړه. مونږ ته پولیس ته اطلاع وسله مونږ ټول لاړو موږ ته ډي پي او صاحب وزو اس پي صاحب تللی سی چو صاحب تللی نو لاړو هلته ډېر بوره حال نو په موقع باندې دا هلته معلومه شوه چې دا ملزم چې کوم دی د خپل یو لمسی دی هغه عمر 2 کاله و هغه ځان سره بوتلی دی. بیا موږ هلته ټیم لاړه پسې او دی چې دی ګرفتار کړه او بیا داسې اوس شروع دی انویسټیګیشن شروع دی اکسپټ کوي یا ملزم اکسپټ کوي چې یاره زه څه مسلې وي نو هغه د وجې نه مې دا قتل کړی دی. سر وجه څه کیدی شي او دا ملزم په څونه وخت کې ګرفتاره شو؟ وجه خو ګریلو ناچاکي دی او ملای چې دا مشر کس دی او بس خدای معاف کړی ده پلانات کړی ده پوه شوې دا ماشومان یې مړه کړه او ایز ا پولیس آفیسر د اس ایس پي په رینک کې انویسټیګیشن هم بلازینو کې تاسو تعینات وئ
سر ایز ا پولیس افیسر دغه شان واقعي ته آن د سپاټ لاړ شي تاثرات صحیح دي چې هلته ډېر تنکي ماشومان هم قتل شوي او د یو داسې عمر رسیده چې هغه هوښیار هم وي. صحیح وایي. دا ډېر ماشومان پکې مړه شوي په اصل بچی ینګ هلک و په اصل ګورې دغسې مسله یې وه په اصل بله یو کس ماشوم چې بچی یې پاتې شوی 2 کاله والا هغه د ځان سره مطلب پولیس ورنه ریکور کړه که نه نو هغه شپې زه چوره تاڼه کې ورغلم نو ما یې ماشوم راولی ماشوم ډېر ښکلی غوندې ماشوم هغه ما ورته وی ژړلی نو ما ورته وی موبایل مې ورته خلاص کړ ما چې ژاړي نه نو ما ورته دا د هغه دی بابا دی پاپا دی خو د پوه شوې نو هغه بیا یاره پاپا خو یې ما وله مړ کړه نو هغه خپله اندازه لګوه که نه پوه شوې نو بیا هغه ماشوم چې دی هغه موږ سره چونکې پولیس والا و موږ سره تمکېده نه نو هغه چې کوم نیکه یې و که نه هغه قاتل نو هغه ماشوم ما ته یې هغه د پاپا د چا مړ کړه نو وی د بابا مې هغه نیکه یې نو بیا هغه نیکه ته چونکې موږ یې ونه پېژندلو نو هغه نیکه ته دا یې ویل چې یاره زه ورځه که نه موږ نه لاړو هغه نیکه ته ورغی چې چا یې مطلب چې د پلار قتل کړی د وروڼو د مور قتل کړی مطلب یې خامخا په ذهني طور موږ باندې اثرات اچوي دا خبرې اصلي. سر زموږ د پښتنو ښکلي روایات دي ښکلی کلچر دی انویسټیګیشن هم ښه مزیدار وشي سر په دې جرایمو کې به کمې څنګه راشي زموږ د تاوتریخوالی به څنګه کم شي چې را موږ د ټوپکو د ډزو دا کلچر د دې معاشرې نه ختم شي. بس کوشش خو هر چا کوي په اصل هر کوي په اصل هو موږ پکې لوی شو په اصل موږ پلانونه پکې لاړه او یو بل نسل دی هغه روان دی په معاشره کې څه چینج نه راځي په اصل معاشره کې هغه کرایم چې دی که هغه به دستور جاري دی کوشش به کوو په اصل توقع به ساتو چې حالات صحیح سي او محنت پکار ده ښه پکار ده خو مطلب چې په صرف یوې ادارې باندې صرف یو باندې نه کېږي پوره سیسټم چینج کول پکار دی د خلکو هم پکار ده چې موږ سره حمایت وکړي او د مخنیوي وکړي. سر ډیجیټل دور دی قومونو ډېرې ترقیانې وکړي ځکه اوس ویم چې په ریسنټلی 10-15 سال واخلي زموږ په پښتنو کې دا قتلیام انتهایی زیات شو ډېر زیات نه شو صحیح ده زیات شوی دی ډېر زیات هغه موږ خبره کوو که چې مطلب چې جرایم چې دي که نه په اصل صرف مردان کې نه دي هر ځای کې دومره زیات شوي دي پوه شو چې ریشو چې دی که نه قتل والا اکثر زیاتېږي ورځ په ورځ باندې زموږ پښتنو چې کومه معاشره دی نو موږ هغوی چې امن طرف ته به ځي که نه او امن ناره کوو او کیسه خرابۍ طرف ته روانه دی پوه شو ریشو چې دا ورځ په ورځ باندې زیاتېږي کمیږي نه مهرباني. دې نه وړاندې هم د اس اس پي صاحب ستاسو یو خپرونه مونږ شریکه کړې وه چې هغې کې اس اس پي صاحب دغه خبرې کتونکو ډېر اپریشیټ کړې وي او د دې د کار حقیقت کې چې د ستاینې وړ دی د هر جرایم شاته یو خپل کانټیکسټ یو خپل پس منظري بعضې نیم غریبي وي بعضې نیم معاشره وي بعضې نیم چې کوم دی دې کې ډېرې زیاتې غلطیانې وي نو دا د اس اس پي ثناءالله صاحب دا خبرې چې تاسو واورئ.